دغه سره به زه څه کوم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. زما دې په دې کلمه قسمی او الله دې د مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نه کي که زما به د عدنان والا تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي نو زه به په څلور مذهبه مسلمان نه. زه اوس بادشاه یم، اوس بادشاه یم. هغه بادشاهي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکولی. رحمان بابا وایي وای ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. و بیړه د غر کا شد اقتدار په خوند ګرځي سر خورې لګیا ہے. ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. عقوبت به دې یو خڼ د سینې وځي. په دې ټکي پوه شوئ؟ ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه، نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړې. تو نالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته گذر کړې. بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا، رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړې. که په قدر په قیمت برلوی اسمانې، خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې. میں ویلیو که نه ویلی؟ میں خو چیرې کوي. میں د چیلې بچې هم کتلی دي، کتلی هم دی که نه ځواني مرګ شي. میں که په قدر په قیمت برلوی اسمانې، خودبینی مکړه د خاورو بندیوانې. بیچاره عاجز وربشي تور تملا، که رستم غوندې د دهر پهلوان یې. کم زمان به مزغی مات ریز مریض پریوزې، سو بسور په اس د عمر تیز روان یې. د اجل په نقارو به د تاراج کا، که د درستی دنیا راج کوي سلطان یې. مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړه، چې یې خولې وې په ثنا د رب ګویانې. دا د خامه اندېښنه د کم دلیله، چې ازغي کرې په تما د ریحان یې. قافلې چې د یمین شمال بیلیږي، اے حافظه ته به مل د کم کاروان یې. قیامت کې به دو ډلې جوړې شي، یو خي طرف ته یو ګس طرف ته. خي طرف ته به د جنتیانو ډلې او ګس طرف ته د جهنميانو ډله به. نو حافظ الپوري وایي چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي، اے حافظه ته به مل د کم کاروان یې. چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې، سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې. په ژوند کې د آرامتوب نه دې توبه کړې نه، په ژوند دی چې دا ایرړی ګډې سنبال کړې نه، د مرګ نه رستو والله چې وکړې بیا نه کېږي. لوی عذاب چې په پاکستان به نازلېږي، هغه به د ښځو د وجې نازلېږي. تباه کېږي. لږ چې په خېټه موړ دی، ښځه یې بربنډه کړي.
پخوا به ګیر خریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې، اوس ګیرې والای په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښیي چې دا دی ستاسو دشمن. نو یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته مۍ ورکې ګیرو والا. نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي. یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ هغې ورته ویل ما ته پته نشته. ولې؟ وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده، او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده. نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده؟ دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې. او ما اوس کمزوری هم شم ګرځېدی نه شم. دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی؟ او دا ښځه یې راته ولاړی. دا ملک شو چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې، سفر دې ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې. په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي، په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي. سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګندو نه کړې. حلال حلال ګڼه حرامونه پرهیز که مدام، لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نه کړې. ته به په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندو نه کړې. حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه، په خوله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نه کړې. څه به کوئ؟ انجام به م څه وي؟ زما عزیزانو هغه ملک مونږ په هېڅ قیمت دغه ملک حکمران منلو ته تیار نه یو چې کم ملک کې د غریب د جامې او د غریب د ملاستې او د غریب د روټۍ پرورش نه وي. دا ټیک ده؟ کم ملک کې چې د غریب بچي په ځمکه باندې کاغذونه روټۍ راټولوي او په بیا د ننبعي نه روټۍ علي او اوچی خوري او کور ته یې وړي، هغه ملک نه دی او هغه وطن نه دی. نن مونږ چې یو هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و، نو یو خان راغی. نه داس وی خان را وی کېنو د خوځېږې ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی؟ دا عادت به مونږ نه کله وځي، دا شی به مونږ نه کله وځي. بس اخري خبرې واورئ. نن بیګاله په نشترحال کې به چې څه مهربانۍ کېږي، اوس نه ورته زمونږ سلام. ښځو ته هم سلام دی او هغه سړو ته هم سلام، ټول ورته سلام وکړي. په دغه بورډونه لګېدلي دي په چوکونو، 14 اگست مبارک ہے، بمبان ہے 14 اگست. 14 اگست د خوشحالۍ شپه ده او که 14 اگست د کنجرتوب او د ډمتوب شپه ده. بیګاله به چې کوم دمتوب په پاکستان کې کیږي، الله دې امان راکړي او د هغه صبر ډېر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځوي. د هر بغاوت د الله نه به بیګاله انتهای، د هر بغاوت. نو عزیزانو
مونږ دنیا کې دنیا ته نه یو راغلي، دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلي یو. خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شئ. ښځې کنټرول کوي، بچی کنټرول کوي، ځان کنټرول کوي، کینی تباہ کېږئ، غرق بشئ، ماله هېڅ په لاس نه راځي. خو الحمدلله چې د خولې د حق وینا توفیق خدای را کړی دی. دا مې 50 کاله وکړه، او که د خدای دپاره مې کړي نو هغه نه اجر غواړم، او که دنیا دپاره مې کړي هغه نه جهنم غواړم، او که خدای له مې کړي نو د هغې نه اجر غواړم. عزیزانو تباه کېږئ. په دې پېښور کې زه وړوکی لوی شوم، ما پکې لوی لوی خلق لیدلي. ما پکې مفتی عبدالرحیم پوپلزی لیدلی و، ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلی و. اوس په دې د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم، په ځای کې ناست یم، او د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مسله راته داسې نعم البدل راکو چې انشاءالله په ټول پېښور کې ثاني نشته. او یو دته مې د زړه نه دعا وځي چې د حق وینا دپاره الله دې ده له سره د بچو اوږد عمر ورکړي. که دا انتظامات راته ده نه کولی، دا دومره حق به مونږ چېرته ویلی شو، یا مونږ چېرته دا خپل بندوبست کولی شو. تاسو خیال راغی؟ خیر ولا غواړو. نن به دمتوب په سرکاري پیسو کېږي، مونږ دا سټیج او لوډ سپیکرې خیر ولا غواړو. بیګا مې دنه پوښتنه کوله، ویل 2,000 روپۍ په دې خرچه راځي. نو دا چندو مندوله چې دی درشي په اخلاص یې ورکوئ. خدای مرکه په خبره پوهېږئ که نه؟ داسې ځان نه مه جوړه. زما علاقه کې یو سړی دی، د هغه رانه بیګا چا تپوس وکړو، ویل دا څنګه سړی دی؟ مال 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، جہاں کڑی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی. مالدا د سپي لکۍ ده، 12 کاله چې په نچه کې کېدم چې راوې بسې کږئ. دا بعضې سړی که خیال مې که نه د سپي لکۍ. نو زه په همدردۍ سره یو اپیل کوم موجوده حکمران طبقې ته، په همدردۍ سره چې د غریبانو په دې ګرمۍ کې د دې بجلی لاج وساته، د دې سوی ګیس لاج وساته، او دا ټیکسونو د دې لاج وساته. معتبر نه اغستی نشي او غریب پسې د ډلې ډلې شکشي کړي او په بازارونو کې ګرځي. دا درته په همدردۍ ویم که نه؟ ته به هم لاړ شئ کم طرف ته چې جناح صاحب لاړو، صدر ایوب لاړو، یحیی خان لاړو، بوټو صاحب لاړو، ضیاء الحق امیر المومنین لاړو. اوس یې زوی ټوپونه وی لګیا دی. کوم نون مسلم لیگ کې جوړ کو که څه شی؟ ضیاء الحق شهید مسلم لیگ. دې کې خوشی هلکه، شهیدان به شي. خدای تباه و برباد. ای د خدای په عظیم قهر گرفتار. جماعتونه شهیدان څه کوي؟ قرآن شهید کړی دی، جماعت صحیح ټول قرآن لګیا دی. په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي، ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي. که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه، پولیس به یې نیسي که نه؟ او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني
د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي نیسي حفاظت یې کوي چې نه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی حفاظت یې کوي او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چایو ګنډه په سایکل تړي هله قانون یې لاس کې واغوتو کسټم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لویې ورځې ته وګورئ تباه به شئ بیړه به م غرقه شي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه به م د اور لمبې راوځي بانک شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه وایم د دې الله اکبر یو ملا ما ته وې ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول ارامیان غوندې ته څه چل کې ویل نو زه حلالي یم څه زه څه چل کوم په مصله زه داسې چل کوم چې زه دا وایم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله په تاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو دا دې طرف ته چې ناست یې او دې بل یو کابلې ملا مدرسې ته روانه ما ته چې مولانا صاحب مولانا صاحب خبره وکړه مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځمه ویل خبره خو واره مال څه چل دی ویلې ولې رانه منډې وې مال تا هغه ورځ د اجړا جنازه کړې ده ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پوهېوه که نه ځان نه دې ویل هند جوړ کړی دی ما ته وایي مال ښه وایه څه دې کړ ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته هغه ستدې به وو چې رانه د بخښنې بوی ونه ګورې بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابرهه د فوج په ابابیلو کړی کړی که نه کړی اتیانو فوج یې پرې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه هېڅوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل په مخوکه کې کاڼه پاتې به چې راوغورځولو اټم بم و پاس نه به وړوکی سوری او لاندې نه به اتي دومره وشلولو په ابرهه چې کوم کاڼې مارغه راوړی و ابرهه منډې کې چې دا کار یې وکتو منډې 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 چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته ویل چې ما سره خو دا چلو مارغان راغله ټول فوج او اتیان یې تباه کړه ویل کېنه مړه مارغان څنګه ته ده پسې مارغه تللی داسې په روشندان کې ناست ویلې دا دی والله چې مارغه ته یې وکتل هغه را ټوپ کړو په ابراهیم کاڼې راوغورځولو لاندې دا سومبی والا دومره سوری کړه واره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده دا مدرسې بم وي دا طالبان بم وي دا دین بم وي دا قرآن بم وي دا نور به څوک ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر میم راته وښیي ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ پې فخر کوو لیکن دعا به دا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن
ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو. قرآن د پاره ځان قربان کړو کنه کنه امام حسین حکومت غوښتو، قرآن غوښتو، دغه سي قرآن د پاره با تاسو مرسه قربانوي او مونږ به هم قربانو. اخر کې وای چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، بے میوے بسروی قد خرامان سکړما. چې اسلام پکې نه پاکستان مونږ سکو وای لکه پاکستان سکو چې اسلام پکې نه، چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما، بے میوے بسروی قد خرامان سکړما. چې علاج میں د مرض کولې نشي، چې علاج میں د مرض کولې نشي، افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما. نن سبابت خالی منګولې درومو، که بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما. د ګناه دریاب لاو کم لویه خدایا، زه رحمان به د محشر په میدان سکړما. آخری خبره واوره، قیامت کې به د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټولو مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واورئ، نور تقریر وکوئ او زده کوئ یا که نه کوئ، دا یو الله به حاکمي آواز به وشي چې لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاه څوک دی؟ ټول بادشاهان به سرنګون ولاړي. آواز به وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاه هغه یو دی چې نن ډېر په قهر دی. د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکړي، ریټ عدالت عالیه کې به ریټ وکړي. څه به ووایي؟ وقال الرسول، پتاسو به دعوه وکړي، پتاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا الله دا زما څومره قوم چې ولاړ دی، خدای دې بستا په قرآن پورې ټوکې کولې. دا رټ به در باندې په قیامت کې خدای کوي، رسول الله کوي. نو چې پیغمبر رټ کوونکی او خدای غوندې عادل بادشاهي، هغه رټ به نامنظوري که منظور به وي؟ نو ستاسو به څه انجامي؟ د قرآن تجون نه وقف کولو باندې به په قیامت کې رټ په تاسو کېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله. یا الله، یا الله د خپل لوی شان په خاطر، یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ. خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ. یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي. خدایا د غریبانو دشمنان تباہ او برباد کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کړي. خدایا ته دا جوړ کړی ملک پروردګاره په اسلام آباد کې. خدایا ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کم بیلاری دي، یا الله ټولو ته هدایت د نیکۍ وکړي. خدایا زمونږ ښځو ته هدایت د نیکۍ وکړي، زمونږ لوڼو ته هدایت د نیکۍ وکړي، زمونږ بچو ته هدایت د نیکۍ وکړي. یا الله دا ډېر ښکلی ملک پروردګاره په دین آباد کړي. او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی، خدای ته ورته هدایت وکړي، او که هدایت نه ورمیږي مات کړي. الله دې تاسو څومره چې دې جلسې ته راغلي یئ،
خدای دې ستاسو ټول شرعي مقاصد پوره کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کړي چې هغه پرې راضي کېږي او زمونږ آخرت پرې ښه شي. الله دې علماو ته د دین د خدمت کولو دین زیات توفیق ورکړي. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین.